بیا که کله دی یو مسلمان نه ګناه او غلطي وشي او هغه الله پاک ته توبه وباسي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د پاره دعا وغواړي نو الله پاک به انسان معاف ظلم او په خپل ځان ګناه یې وکړه الله پاک نه معافي وغوښتله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلهم دعا وکړه الله به معاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په زندگی کې کو نبی علیہ السلام صحابو ته دعاګانې کولې او کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نه تشریف یوړو آیا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د روضه مبارک سلام استشفاء او طلب شفاعت دا جائز دی او که جائز نه دی نو دا اهل السنه والجماعه علماء دیوبند موقف دادي کہ یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضه مبارک نه لاړ شي او هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی اے د الله پاک رسول زما د فرض الله نه سوال وکړه الله ما معاف کی نو دا استشفاء کول دا جائز د دې آیت په استدلال کې حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ په کتاب آب حیات کی دا مسئلہ ذکر کړی تفصیلا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندگی پورې استشفاء خاص نوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل روضه مبارکه مدینه منوره کې روضه مبارکه کې ژوند دي او اوجن د جنت دي الته او سړی د نبی علیہ السلام روضه مبارکه لورشي او استشفاء او کی دا جائز دا د دې لپاره ډېر دلایل دي زمونږ د مناظره په مضامین کې یو مضمون او یو موضوع دا هم دا الحمدلله په دې باندې بلا دلایل مونږ راجمع کړی دي په مسله دا مناظره او بحث کې بیا دلایل موږ وړاندې کوو په مسله دا